پاکستانی قوم ډېر هوښیار دی. پاکستانی قوم اوس ډېر بیدار دی. پاکستانی قوم چې کوم دی 95% دغه 5% ته ما بار کړل. 95% پاکستانی قوم چې دی دا په جرنل اسمونیر دا په پاکستان فوج باندې فخر کوي او دا هم درته یم علف خان وي که کوم ځای کې فوج وغوسته یا جرنل اسمونیر وغوسته نو قام نن سبا دې ته تیار دی چې د خپل کور اصله رالي اصله خدای دې کې د مودي په کور دی ورتګ ولیني خو قاسم منیر راډر وکړو نو دا قام تیار دا تیار دی. خو بیا نه دغه SCO اجلاس حوالې سره که نه دغه اجلاس ته په کوم نظر ګورې د پاکستان به څومره په پیدا باندې راځي؟ نو علف خان به ما خو راته ووایي چې دغه اجلاس چې کوم دی دا ټول د پاکستان پیدا را ګوره چې ته لاړ شې د یو ملک لکه دغه وخت کې نمایندګي وزیر اعظم پاکستان ټول نو چې د هغه کومې خبرې وې هغه هلته ومنلی شوې او کومه دهشتګردي چې ستا په ملک کې روانه ده هغه دغه اجلاس کې تسلیم شوه. کم خلک چې کوي په دغه اجلاس کې تسلیم شوه د کم ملک انډیا د کم ملک پیما چې کېږي د کم ملک د انډیا وسایل استعمالیږي د هغوی پیسې استعمالیږي هغه ثابت شو هلته ځکه هغوی مطلب دا دی چې ستا خبرې ته ټیک ووایي نو دا ستا ټول جیت دی دا د پاکستان جیت دی دا د پاکستاني ادارو جیت دی دا د پاکستان د خارجه پالیسۍ کامیابي ده چې دغه اجلاس چې کوم دی هغوی هغه خپل مقصد د بیلې خبرې چې وشوې یا دهشتګردو ټولې ټیررسټۍ سره ټولې بیلې څوک ته بیلې دهشتګرد تنظیم د دې اجلاس نه مخکې د امریکا په دغه کې بیلې دهشتګرد تنظیم غیر اصولي شوي دي اکاونټ پې بین شوي دي په هغوی بین لګېدلي دی علف خان دی نو هغه خو بس دی بیلې خو چې کوم دی سپورټ کول که نه دا اوس نه مخکې به مونږ وي پاکستان به وي چې بیلې دهشتګرد او دنیا تسلیم کړه چې بیلې دهشتګرد تنظیم دی او د انډیا د مفاداتو لپاره استعمال. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام علف خان بھائی څنګه یې ریاض خبر کوم تورنګونه ریاض ماما څنګه یې ښې خیر دی څه به وایې هلو جی جی आवाज راځي څه به وایې بس تاسو ټاپینګ کوم ډېر ښکلې رانیولې او بل د دې کانفرنس په هکله باندې یو خبره وکړم چې دا ګوره سورې حتی چې کوم دی اخري آیات وګوره وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر چې کوم سړی د حق خبره کوي او صبر کوي که نه لکه انډیا دا حملې کولې دي صبر کوو نو الله تعالی وله د هغې صله داسې ورکړ چې دغه دی په هر یو کانفرنس کې دا خو د SCO دی چې داسې په هر یو په دنیا په هر کانفرنس کې که نه نو انشاءالله چې د پاکستان او د پاکستان د آرمي او د جنرال حافظ آصف منیر پیر مارشل د دې به انشاءالله چې هغې کې سر کوي صحیح دی. وعلیکم السلام. واز دې موږ د میډیا د طرف نه نمایندګي کوو نو هم د قام نمایندګي کوو که نه خو اکثریت کال چې راغلل نو هغه خبره کوي په دغه موږ چې څه وایو هغې مرسته وکړله نو هر سړی چې یاره د دې ملک محب وطن که نه خو هغه هرې پارټۍ سره سیاست په خپل ځای خو چې ملک نو سیاست کوي علف خان وایي د قام تاسو مطلب لري فلسطین او شام او عراق او لیبیا او افغانستان دا ملکونه د قوم ته مخې ته پراته دي چې که پر قوم په دې خاوره په خپل فوج ننګ نه کوي نو بل ورځ به دی غالي